خټک صاحب په خیر راغلی. السلام علیکم. جی وعلیکم سلام سمینا صاحبہ، څنګه تاسو؟ خیریت دی؟ او کتونکو ته هم ډېر سلامونه احترامونه. بالکل شکر دی، الحمدلله ارڅه خیر خیریت دی. او د امریکا د سیاست په دې ګرماګرمۍ کې حالات هم رو ډیر زیات هغه څه وته ګرمیږي لګیا دی. حالکه موسم لګیا دی، سپتمبر میاشت شروع کېدو واله ده، موسم کې خو تبدیلی را روانه ده، خو په سیاست په وجه باندې ګرماګرمي ډیره زیاته شوې ده هر طرف ته چې تاسو وګورئ. نو ولې چې انتخابات را نږدې شو کنه، نومبر میاشت خو ډیر لږ وخت ورته پاتې شو او بیا ډیموکراټک نېشنل کنونشن هم شو، تیر هفته ختم شو. ریپبلیکن نېشنل کنونشن د ګل د ورځې نه شروع کیږي. نو ګورو چې ریپبلیکن نېشنل کنونشن سره وړي خلک دې ته څنګه عکس العمل ښایي. خو ډي ان سی یا ډیموکراټک نېشنل کنونشن چې وشو، ډیموکراټس خو وایي چې ډیر زیات ښه وشو، د دې باوجود چې آنلاین او ورچوال ایونت وو. خو که سیاسي اړخ باندې ورته وګورئ، نو ستاسو په نظر باندې څه ګټې ډیموکراټس په دې نه ترلاسه کړي، څه نتیجې دې راوړي دي؟ ګوري چې کله دا لوی غونډې کیږي، نو هغه کې چې کم ټولو کې لوی تقاریر وی یا تقریرونه وی، هغه وی چې کم لوی نامې الترازی لکه بل کلینټن راغلو او سره بیا سابقه چې کم کاندیدانو چې هغه راغلو او سره بیا باراک اوباما تقریر شو، میشل اوباما تقریر شو. دا هغه تقریرونه و چې چا په باره کې جیمی کارټر د طرف هم خبرې ترې راغلې وې. نو دا ټول هغه تقریرونه و چې کومو کې هر چا دا تمه کوله چې دوی کې دې شي چې څه مخکې تګلاره مخې ته راشي. او ډیر زیات امید دا نه و چې دا خلک به دا تګلاره ښیي، بلکې امید دا و چې دا تګلاره به جو بایدن ښیي. نو امید توګه باندې لکه کنونشن خو ټیک دی، یو لویه غونډه وه، تقریرونه پکې څه ډېر ښه تقریرونه وو، خو آیا دو کې څه تګلاره مخې ته راغله؟ نو ماته بنیادي توګه باندې څه نوی شی پکې ښکاره نه شولو. ماته بنیادي توګه باندې کافي حده پورې سیاسي تقریرونه ښکاره شول پکې، او چې کوم شی ماته مکوله ماته هغه پکې ښکاره نه شول. یعنی تمه تاسو چې وایي تمه چې تاسو کوله هغه ښکاره نه شو، څه تمام کوله؟ یا عامو خلکو هغه خلکو چې په ټلویزیون باندې یا په آنلاین دغه غونډه لیدله، د هغو تمې څه کېدی شوې د ډي ان سی نه؟ ګوري د همیشه نه د امریکې سیاسي تاریخ که تاسو وګورئ، نو هغه خلکو دلته ټاکنې ګټلې دي چې چا کې کیرزما وي، یعنی پرکشش شخصیت وي، چا چې څوک مکمل طور باندې صحتمند وي، چې څوک ښې خبرې کولی شي، یعنی تقریر ډېر ښه کولی شي، او بیا ټول کې ستره او اهمه مهمه خبره چې هغې سره لوی آیډیاز وي. ګوري امریکې چې کوم سیاست دی دې کې او د نورو هیوادونو سیاست کې ماته یو لوی فرق چې کوم ښکاري همیشه نه، هغه دا دی چې نورو هیوادونو کې موږ طرف ته دا درسته خبره ده چې کله ټاکنې کیږي، الیکشن کیږي، نو هغه ناول مختلف ګوندونه خپل لکه چې کوم هغه ویژن وي یا کوم پروګرام وي هغه مخې ته راولي، خو بیا ډېر کم داسې وي چې هغه په دې باندې کار کوي. لکه هغه یو 50 اهداف ځان ته ایښي، خو چې بیا لکه فرض کې پاکستان ذکر وکړو چې 15 کاله تېرېږي نو 2 پکې پوره کړي. امریکا کې چې کوم دی الیکشنز همیشه نه د آیډیاز باندې د دې یو فیصله کیږي. ما پرای کې آیډیالوژي هم پکې چرته یقیني توګه باندې شامل ده، خو چې کوم آیډیاز دی یا سوچ دی، تګلاره ده، هغه ډیر بنیادی کردار ادا کوي. دغه تاسو ته مثال درکم چې په 2000 کې چې کله پخوانی صدر جورج ډبلیو بوش اول دل ټاکنو ته یا انتخابات ته ودرېدلو، نو هغه وخت کې هغه یو ناره راوستله چې زه به د امریکای سوشل سکیورټي نظام بدلوم، او هغه باندې هر چا ورته غوږ کېښودلو چې خاص سوشل سکیورټي نظام کا پرایویټایز کې نو دې سره به څه کیږي. ولې چې په امریکا کې چې کم اوسه پورې څومره تحقیق شوی دی هغه مطابق کال 2013 پورې دا یره ده چې سوشل سکیورټي نظام به انسولونټ شي، یعنی انګریزي کې ورته انسولونټ وایي، په اردو کې به پښتو کې ورته زه دا وایم چې هغه دومره پیسې هغه نظام کې نه راځي چې څومره هغه ورکوي. زمونږ په لکه پاکستان او نور هیوادونو کې خلک په ښې نوکرۍ کوي چې موږ ته په پنشن ملاویږي. د امریکا او نور غربي هیوادونو کې چې کوم ډېر لوی ما په خیال اهم اړخ دی هغه دا دی چې دلته کې هر چا ته پنشن ملاویږي، چې څوک هم چا لږ ډېر کار کړي خپل ژوند کې، نو چې کله هغه د 25 کالو شي نو هغه ته بیا باقاعده یو
وظیفه ملایويږي چې کم هغه وخت پرې ملایويږي چې څوک پر هغه ژوندې وي. ژوندۍ نو د دې دا باوجود چې چې کم هغه نظام دی، سرکاري نوکر دی او کنه نه سرکاري نوکر نم وي، یو مزدور سړی چې کم مزدور وي کنه هغه ته هم هغه پنشن ملایويږي. نو دته مونږه سوشل سکیورټي نظام په تحت دا پنشن ملایويږي. نو چې کم دلته کې یره دا هغه دا ننم دا چې دا به نظام به انسولونت شي، یعنی دا د کې هغه مر پیسې نه راځي او چې کم خلک ریټایر کیږي، یعنی مشرانو شمیره به زیات شي او ځوانانو شمیره به کم شي چې کم د نظام ته پیسې اچي، کار کوي خپل ټیکس ورکوي، هغه ټیکس نه سوشل سکیورټي ټیکس کټ کیږي هغه بیا زی مخه تا. نو چې کم جورج ډبلیو بوش هغه دا آیډیا راوستله چې دا پرایویټایز کو، بهشکه چې هغه باندې ډیر زیات بحث وشول چې دا کېدې شي نشي کېدې او اخر کې هغه هم نشول. خو امریکایانو ورته وکه خدلو او جورج ډبلیو بوش منتخب شول. باوجود د دې نه چې جورج ډبلیو بوش سره د خارجه امورو ته ډیر تجربه نه و، هغه د ټکساس ایالت گورنر و. بیا هغه نه پس مونږ وکتل چې د اوباما سیاست مخې ته راغلو. اوباما هم اول چې دوبه چې کم دی د امریکای چې کم د صحت نظام دی دا ډیر زیات فرسوده دی، ډیر کمزور دی او دلته کې چې کم پرایویټ انشورنس کمپنی دی هغه ډیر زیات پیسې خلکو نه اخلي، نو چې کم غریب سړی دی هغه بالکل کړته. لہذا زه بدل ته تاسو نوی اصلاحات راولم چې کم کې خلکو ته آسان شي، خلکو هغه تم وکه خدلو او الیکشن هغه وګټلو. دویم ځل چې دوباره الیکټ کېدلو هغه وخت هم هغه داوی چې ما اقتصاد چې کم جورج ډبلیو بوش پر خدل او بالکل امریکا تقریبا دیوالیه و، نو ما چې کم دې دوباره ټیکړه او زه به دا نور هم حکوم اقتصاد او خارجه امور باندې هغه ټاکنو هم فیصله نه وشوي. خو امید کوم باندې هغه دا فیصله لکه اعلان کړو چې زه به جنگونه ختموم. هغه نه پس راغلو صدر ټرمپ چې راغلو ټرمپ دا ویل چې مونږه لګیا یو د نورو هوادونو جنگونه وایو د ملک کې چې کوم انفراستراکچر دی هغه برباد دی، مونږ خپل کور باندې پیسې نه لګو او بهر لګو، مونږ به جنگونه ختمو او زه به د امریکای ته د دې چې کوم نړیوال کم کردار دی هغه به نور مضبوطوم او زه به امریکا یو نور هم ډیر لوی عظیم طاقت جوړوم. هغه د ژمنې باندې د ټاکنو ته راغلو او بیا هغه نه پس هغه وګټلې آیډیا وا او خلکو ورته وکه خدلو ټیک د ډیر خلکو خلاف ووټ ورکړلو، خو ډیر خلک دا کوي چې هغه کې یقین وکړلو. دی پیرا چې کله مونږه جو بایدن ته زوس دا ډي ان سي تر اعظم چې کله مونږه ډي ان سي اوریدلو نو هر چا دا توقع کوله چې کم کې زه هم شامل یم چې زب چرتا یو تګلاره باورم. ګوري امریکا یو داسې دور نه تیریږي باوجود د دې نه چې جو بایدن د دې ذکر وکړلو چې 1913 کله هغه کلیز هغه جوا لسیزه هغه کې چې کم د ګریټ ډیپریشن راغلی او یا چې کم نړیوال توګه باندې چې کم یو ډیر لوی اقتصادي بحران راغلی نو هغه کې امریکا هم ډیر زیاته پکې هغه اغیزمنه شوی و، تقریبا 40% نه زیات بیروزګاری زیاته شوی و، ډیر خلک ډیر تباہی شوی و. نو بیا اف ډی آر چې کم روزویلټ د امریکا هغه وخت چې کم صدر هغه بیا یو نوې نظام راوستلو چې کم د نیو ډیل وای چې کم کې امریکا کې ډیر لوی کچا باندې د تعمیراتو کار شروع کړ. د څومره شهرګانو چې کم نن تاسو ګوري دا اف ډی آر په دور کې شوی. نو ګرچه جو بایدن دا ذکر خو کړلو چې دا چې کم اقتصاد د دې لپاره مکه شانته پالیسي پکار دي چې څنګه اف ډی آر چې روزویلټ اف ډی آر هم وای نو چې کم دې خو هغه څه تګلارونه خوله هیڅ قسم ته تګلارونه خوله بلکې یو سیاسي تقریر ماته زیات ښکارا شو او بس صرف واحد چې کم شی هغه وټراون ته ما په خیال کنوي کولو یا هغه ته ویل هغه دا ښکارېدل چې بس زه ټرمپ نه یم، زه بایدن یم او زه بس تاسو مسلې او لانجې به حل کوم، څنګه به حل کوم، څومره وخت کې به حل کوم، څه تګلاره لرم، آیا ټیکس نظام کې بس لوی بدلون راولم، داسې څه نوې آیډیا ماته نشو ښکاره. نو ځکه زه چې امید توګه باندې بس یو سیاسي کنونشن وو او صدا سے لوی تګلاره را نغله چې کم باندې به بحث کېږي. اوس به ګورو چې را روانو ورځو کې چې کله جو بایدن نور هم هغه باندې فوکس زیات شي او هغه نه دا سوالونه شروع شي هغه په صحت په حواله او هغه ویژن یا سوچ او تګلارې په حواله، نو بیا کې دې شي سوازه شي. خو په الحال دا لګونته ما په خیال ته تقریر خو به شکه او تګلاره پک
نو یعنی ستاسو په خیال باندې د جو بایدن سره خو څه داسې خاص پالیسي یا تګلاره مخې ته رانغله، خو څه د ټرمپ څه داسې تګلاره یا څه پالیسي لري چې هغه په آر ان سي کې تاسو ګورئ چې خلک به ترې خبر شي، مخې ته به راشي چې ریپبلیکنز پارټي د هغې ووټران څه سیوا شي؟ زما خیال دا دی چې ګوري آر ان سی لکه د ډي ان سی یا ډیموکراټک نېشنل کنونشن په شان ریپبلیکن نېشنل کنونشن هم ډیر لوی هغه دی پروګرام دی او دې کې لکه تاسو ذکر وکړلو د را روانو پالیسو سوچ فکر تګلارې هغه به ډیرو شیزونو باندې ما په خیال واضح کیږي او ورته دا چې کم د صدر ټرمپ سره کوم مرګري دي هغه خلک چې کوم هغه سره مرسته کوي یا سپورټ کوي هغه به هم زما خیال دی چې هغه ته یو ښه موقع ده دوس لکه ګورو به چې کم قسم ته تقریرونه مونږ ګورو خو ما په خیال یو ډیره ښه موقع ده چې هغه د ډیموکراتس پر ځای خپل چې کومه ایجنډا ده په هغه زیات فوکس کوي ولې چې اخره کې عام امریکانه دې کې زیات انټرېستډ دی دې کې زیات هغه دلچسپي لري چې دا را روان صدر به زما په ژوند کې کم قسم ته اغیز راولي آیا دا به منفي وي او که مثبت وي او که مثبت وي نو څنګه به وي لکه صدر ټرمپ اوسه پورې چې څومره پالیسي دي لکه هغه سره خلک اختلاف هم کوي اتفاق هم کوي سیاست دا چلیږي خو یو شی هغه دا دی چې ګوري هغه 2019 کې امریکا کې یو ډیر بنیادی ټیکس اصلاحات راوستل لوی ټیکس اصلاحات او ډیرو خلکو خیال دا دی چې هغه په نتیجه کې امریکای اقتصاد کافي خوشولو باوجود د دینه چې داسې دور کې چې کله نړیوال اقتصاد کمزورې دي نړیوال تجارت کافي کمزورې دي ټرمپ کوشش دا وکړلو چې د نور هیوادونو سره د امریکای اړیکې چې کم دي هغه کې چې کم اقتصاد اړخ دي هغه ته هم توجه ورکړل شي او د امریکای چې کم د هغه دي چې کم د ګاپ دي تجارت کې لکه چین سره شولو چې 900 ارب ډالرو نه زیات د کال تجارت دی او هغه کې امریکا 200 ډالر یا د نه زیات شیزونه په چین خرڅوي او چین په امریکا باندې 500 ارب ډالرو نه زیات خرڅوي نو 200 ډالرو ډیفیسټ دی دا ګاپ دی نو هغه کومولو د پاره صدر ټرمپ چې کله چین باندې نوی اگر بندیزونه خو نه چولي خو نوی چې کم ټیرفز یا ټیکسونه واچول د چین راتلون کې شیزونو باندې نو هغه په نتیجه کې یو مونږ وکړو تجارتي جنگ شروع شول ورستو کال مونږ دا کتلی خو بیا هغه یو نتیجه وروتل نتیجه دا وروتل چې د کال جنوري کې دواړو هیوادونو ترمنځ یو نوې تړون وشول او هغه در لاندې صدر ټرمپ چې کم ناقدین دي هغه هم دا خیال دی چې هغه په نتیجه کې امریکای ته لږه فائدہ وشوله او دا فائدہ به هر را روان ورځ کې به زیاتېږي اوس قتل دی چې په دې آر ان سی کې صدر ټرمپ نوی داسې کم شیزونه راولي کم سوچ او فکر راولي ګوري مونږ اوس هم د کرونا وایرس وبا کې ښکیل یو او ګرچه چې کم ویکسین دی هغه باندې ډیر لوی کچه باندې کار روان دی د امریکای حکومت په خپل اوس ځنه تقریبا 6 ارب ډالر اوله غنا د کمپنو ته چې کم د دوايي جوړولو کمپنۍ دی هغه ته ورکړي دي چې هر کله دا ویکسین راشي نو مونږ ته کروڑونو نسخې برا کوي تاسو دا دی اول اگست دی مقصد دا دی چې دلته کې د خلکو ژوند بچ کړل شي او سره دا چې بیا اقتصاد بسنګ خکېږي او چې کم دا نړیوال سیاست دی زما خیال دا دی چې هغه به چرته نه چرته سلګ ډیر هغه به وي او ما په خیال ټرمپ داغه نه فائدہ مو چتای خصوصي توګه باندې افغانستان ذکر بو کو چې هغه چین شولو ایران شولو دا هغه هیوادونه دي هغه د نړیوال سیاست اهم ټکی دي چې کم باندې ډیر خلک سیاست خپل زیاتوي هم او دینه ګټور هم ځان له جوړوي نو ګورو چې د ټرمپ دینه څومره فائدہ اخلي او هر چا نظر بم دک کوي چې اقتصاد خپل او د دې وبا نه بهر راوتل او امریکا دوباره کولاول دا چې ډیر امریکا اوس هم بند ده دا به کتل نو د آر ان سی نه بیا تاسو په خیال کې تمې څه ساتل پکار دي کم قسمه موضوعات تاسو ګوري چې ولې چې ډي ان سی باندې هم د صدر ټرمپ مونږ ولیدل چې هر ورځ به د صدر ټرمپ لخوا څه بیان مخې ته راتلو هغه د څلور ریاستونو سفر هم کړی واغه سوینګ سټیټ چې بیټل ګراوند سټیټس ورته وایي کنه هغه ریاستونو ته هم تلو نو څه موضوعات تم لرل پکار دي چې
کمې خبرې کېدای شي په ریپبلیکن نېشنل کنونشن کې؟ ګوري ریپبلیکن نېشنل کنونشن کې چې کم زه دا تمه لرم هغه دا ده چې لکه امریکای سیاست کې یو څو شیزونه د فري چې هغه تقریبا هر پارټي کوي هر ګوند کوي هغه دا دی چې دلته کې کافي دنه پارټي کې دنه ډیر کار کوي مختلفو موضوعاتو باندې هغه وی اقلیمی بدلون او نړیوال تودخ یا چې کم د کلایمټ چینج سوال دی او هغه وی د اقتصاد هغه وی د صحت عامه چې کم پروګرامونه دي هغه کې بدلون یا هغه وی چې کم مونږ ورته جسټس نظام چې کم د انصاف نظام دی هغه کې چې کم تاسو ریفارمز راولي هغه کې څه بدلون راولي او تر پولیس چې کم نظام دی په هغه باندې ورسته سمو کې مونږ ګورو چې ډیر سوالونه اوچتيږي او ریپبلیکنز د پولیس ډیر په حق کې دي او هغه دا غواړي چې پولیس محکمې ته مونږه پورا ملک کې پورا هیواد کې مونږ ورته زیات فندینګ ورکو نه کې هغه فندینګ کم کو ولې چې مونږه کله چې د پولیس تربیت زیات خو کو نو هغه بیا د حرکتونه نه کوي چې کم مونږه جورج فلوید په کیس کې او قتل چې کم ځکه هغه یو سپین پوسټ پولیس په لاسه یو تو پوسټ سره خپل ژوند بیللو نو دا واقعیت کومولو طریقه دا نه ده چې تاسو پولیس ډیفند کوي دا د ریپبلیکنز خیال دی نو په ماپ خیال په دې حواله تر هم هغه کې دي چې نور ډېرې خبرې وکي بیا ورته چې کم تاسو د اقتصاد په حواله او سره بیا د چې کم بشري حقوق دي هغه په حواله سوشل سکیورټي په حواله او سره چې کم تاسو چې کم سمرا امیګریشن په حواله چې ډېر ایکسپلوسیو یعنی ډېر زیات مهم لکه امریکای سیاست کې یو شی چې کم دا سیاسي تقدیر بدلول شي یا جوړول شي نو هغه کې یو لوی چې کم ټکه دی هغه امیګریشن دی چې امیګریشن پروګرام کې یا امیګریشن نظام کې اصلاحات پکار دي خو کم قسم ته اصلاحات پکار دي صدر ټرمپ چې اوسه پر کومه پالیسی وا شورونه چې کله ناغه راغلو دا دغه انتخابي ورستو انتخابي منشور برخم وا چې هغه به دا ویل چې زمونږه پولونه چې کم د خلک دی هغه په پټه رانهوزي او بیا عام امریکایانو نوکری اخلي او دا غلطه ده نو هغه وایي چې د دې خلاف نه هم چې بهر نه خلک مونږ کور تراشي یا مونږ هیواد تراشي او دلته ژوندو کې کارو کې د دې خلاف نه یو خو پکار داده چې هغه قانوني توګه باندې راځي نو هغه ګوري په بارډرز باندې یا د امریکای چې کم پوله د خوستوګه باندې چې کوم پوله د مکسیکو سره شریکه ده هغه باندې هغه نه یوازې یو دیوال شروع کړلو بلکې ورسره تل ډېر سخت ګامونه واغستل نو چې کم الیګل امیګریشن یا بارډر کراسینګ یا چې کم د مکسیکو نه چې کم غیر قانوني توګه باندې با نور کډوال راتلل هغه کې د صدر ټرمپ په دور کې شپېتونه 80% کمواله راغله نو دا هغه یو خپل ګرځي هغه پالیسي باندې ډېر ټکوم کیږي ډېر نیوکم کیږي خو کم از کم دا یو حقیقت دی چې هغه کې ډېر کمواله راغله او دا هغه اوس بدی مخکې نور کم قسم ته پالیسي راولي زما په خیال دې باندې ډېر خبره کیږي چې کم نړیوال سیاست دی او چې کم نړیوال تجارت دی او چې کم نړیوال اقتصاد دی هغه ډېر نږدې امریکای اقتصاد سره تړلې نو هغه باندې هم خبرې وکړي نو دا ډېر مختلف کمیټې وي چې کم باندې کم ځکه خلک کینی او الته کې خبرې کوي او بیا لکه ماته اوس اول ویلو چې دا کنونشنز کې نه یوازې په پالیسو خبرې اترې کیږي بلکې هغه خلک هم په ګوته کیږي چې کم ممکنات توګه باندې چې کله صدر ټرمپ ته دوباره منتخب شولو نو هغه به شپږ زره نوي اپوینټمنټس کوي آیا هغه مکه خلک به ساتي چې کم اوس دي یا هغه نوي خلک راوستل غواړي نو د کنونشن کې د پارټي چې کوم مشران وي هغه په داسې خلکو نظر وي چې آیا سداسه چې کم ته وی رایزینګ سٹار یعنی دا ته یو لیډر دی چې کم ډېر په تیزه مخه تر روان دی او آیا موږ دا مخه تر واستې شو موږ چرته ته نکار غستې شو سزمېواري او تور کول شو دا ټول شیزونه پکې راځي او بیا ټولو کې اخیری خبر چې د کنونشن کې رما په خیال هغه سوالونو جواب به هم موږ ته ملایويږي چې کم ډیموکراټک نېشنل کنونشن کې د ډیموکراټک بند مشرانو د صدر ټرمپ او د ریپبلیکنز په حواله اوچت کړو یا هغه باندې وکړې کړې زما په خیال هغه جواب به هم دلته ملایويږي دا ډېر مختلف کنونشن به وي او تاسو وګورئ چې دا به د ډیموکراټک نېشنل کنونشن نه ډیرو طریقو سره مختلف وي
صحیح. او که تیمز په باره کې هم لږ ووایي چې ډیموکرټس چې کم کنونشن خپل وکړو نو په هغې کې خو یو غټ تیم و یونټي یا اتحاد، او بیا یې څلور ورځې به یو جدا موضوع هم د هغې تیم چې کم غټه موضوع د هغې د لاندې ټاکله، یعنې وی د پیپل یا لیډرشپ میټرز دغه شانتې موضوعاتو باندې به هره شپه بیا خبرې کولې. آر ان سی څه تیمز اعلان کړي دي څه غټ موضوعات چې په هره ورځ دپاره او که نه؟ ګوري آر ان سی او ډي ان سی کې کافي فرق ماته ښکاري. یو خدا دی چې لوی فرق دی نه، اول چې زه د تیمز یا موضوعاتو طرف ته راشم. ګوري ډي ان سی کې جو بایدن ملواکی ته نوتلی چې کوم ځای کې دا کنونشن شوی و هلته نوتلی، هغه ډیلیویر کې هم پاتې شوی و. هغه چې کوم اکسپټنس سپیچ و یا چې کله هغه پارټۍ خپل نماند منتخب کړلو نو هغه چې کوم تقریر کړی هغه هم ډیلیویر نه کړو، ویلمنګټن نه چې کوم ځای هغه ژوند کوي هغه کور هلته دی. او دلته کې چې کوم دا آر ان سی دا یا ریپبلیکن نیشنل کنونشن دی هغه کې دا خیال دی چې صدر ټرمپ کې دی چې هغه شارلټ خپل لاړ شي، او د دې امکان هم شته دی چې صدر ټرمپ کې دی چې هر شپه سنه طریقې سره خلکو ته ولسته مخې ته راشي. یو خدا خبره ده. مقصد دا دی چې د پارټۍ کیډرز یعنی د پارټۍ چې کوم حامیان دي یا سپورټران دي یا ملګري دي چې هغه کې هغه جوش او جذبه جاری وساتلی شي چې هغه نور ووټران دیتا کانې کی یا دیتا تیار کی چې هغه الیکشن په ورځ یا په شخصي توګه لاړ شي او ووټ ورکړي، او کدا ډاک په ذریعہ هم وي چې په وخت باندې ووټ واچي. ځکه چې دا یو ډیر مهم کردار بلوبوي دا ډاک محکمه په دې کې ټاکنو کې. دویم دا ده چې کم د تاسو موضوعاتو ذکر وکړلو نو د ریپبلیکن نیشنل کنونشن هم خپل موضوعات ټاکلي دي، لکه اول ورځ چې کوم هغه موضوع ده چې کم کې به صدر ټرمپ باقاعده انتخاب کیږي دوباره بحث کاندید، هغه د لینڈ اف پرومس یعنی امریکا ممکنات او ځمکه ده، امریکا د ممکنات ده. تاسو سوچ وکړئ آیا دا ممکن ده؟ کاغه ممکن وي نو بیا غدل تکیږي، لکه دې باندې وزیات فوکس وي. دویم ورځ چې کوم دی هغه د پاره غي ساتل دا لینڈ اف اپورچونټی یعنی دا د ډیرو زیاتو مواقع ځمکه ده، دلته کې چې څوک راشي او که ژوند کوي دوه صورتونو کې هر قسم ته مواقع موجود دي او هر چاته موجود دي، لکه یو خواص طبقه ته نه دي بلکې هر عام او خاص د پاره موجود دي، او که هغه دې نه ګټه غستل غواړي نو اغستې شي. او به درېمه چې کوم موضوع دا هغه لینڈ اف هیروز یعنی دا هغه ځمکه ده چې کوم ځای کې عظیم خلک پاتې شوي دي، عظیم خلکو ځمکه ده. او بیا هغه مقصد دا دی چې د امریکای چې کوم قاعدانه صلاحیت د ما په خیال په هغه باندې بم خبرې کیږي، د امریکای چې کوم داسې مشران چې چا نه یوازې امریکا بدله کړ بلکې نړۍ باندې هم نړیوال سیاست باندې ډېر زیات اغیز واچولو هغه، او بیا هغه کې به د صدر ټرمپ کردار ښیي چې صدر ټرمپ آیا هغه لیډر دی چې کوم د تاریخ چې کوم لار دغه بدول شي، هغه کې دومره د فیصله قوت شته دی، ځکه چې د امریکای صدر چوکۍ چې کوم دا د نړۍ ټولو کې اهم منصب ګڼل کېږي، ټولو کې طاقتور چوکۍ ګڼل کېږي. دلته چې څوک ناست وي هغه ته ډېرې غټې فیصلې کوونی وي، هغه فیصلو اغیز زما او تاسو په ژوند خو کېږي، خو دا د افریقې کې ناست خلکو باندې هم کې دي شي، آسیا او نور هوا چې کوم کانټیننټ دي یا چې کوم بر اعظمونه دي التام کې دي شي او ډیفرنٹ مختلف هوادونو کې کې دي شي. نو لہذا آیا هغه د شخصیت لري چې هغه لوی فیصلې کولی شي. او بیا څلورم ورځ چې کوم ورځ صدر ټرمپ تقریر کوي هغه به وایي د لینڈ اف ګریټنس یعنی دا د عظمت ځمکه ده، دلته کې ډېر زیات خلک چې کم دي هغه لکه هر قسم ته عظمت مخې ته راولي، که خلک عظیم دین او سره دا چې دلته کې چې کم ترقی روانه ده، چې کم ساينس باندې کار کیږي لګیا دی، هغه اټول شیزونه د چې هغه د نړۍ نه مختلف دي. او تاسو وګورئ د لینڈ اف ګریټنس د صدر ټرمپ هغه چې کم هغه ویژن دی، هغه سوچ دی چې میک امریکا ګریټ اگین یعنی امریکا دوباره یو عظیم طاقت جوړول دي، نو دا هغه طرف ته بیا اخر کې راولي. او که تاسو دا یو بل شی وګورئ دا ټول چې کم تیمز ما تاسو ته بیان کړل نو دوی کې یو شی تاسو ته ما په خیال چې ښکاری
هغه دا دی چې دا د کې ډېر قوم پرستانه موضوعات دي. دا مقصد دا دی چې د امریکای دننه هغه خلک چې کم قوم پرسته کې یقین لري او هغه د امریکای مفادات اټولو کې اول غني او چې کم ګلوبلایزیشن چې کم ته مونږ وایو هغه کې هغه پر به یقین لري خو هغه دا غواړي چې اول امریکای مفادات او خیال وساتلی شي. نو ما په خیال هغه خلک نور هم په دې خبره کانې کول دي او بیا داسې خلک چې کم لا اوسه پرې چې کم ته وایي انډیسایډډ ووټرز یا داسې ووټران چې چا اوسه پرې دا فیصله نه ده کړې چې هغه به کم کاندید په حق کې خپل ووټ اچي. نو هغه هم په دې کانې کې چې مونږه امریکا کې کم قسم ته بدلون غواړو کم قسم ته ژوند غواړو او د امریکای په نړیواله توګه کم کردار غواړو. ما په خیال دا به هم هغه مخې ته راوړي. تاسو نو چې څومره خبرې ما واورېدې او ډي ان سي چې په خپله هم مونږ ولیدله د ریپبلیکنز کنونشن په باره کې تیاریانې چې کوم مونږ ګورو خبرونه را روان دي نو ښکاري داسې چې لکه صدر ټرمپ یو ډېر جدا قسمه کنونشن دپاره ځان تیار کړی دی چې د ډیموکریټس د کنونشن هغه غواړي چې دا بالکل جدا شي او خالی جدا نه شي او منفرد هم شي او د خلکو دلچسپۍ دپاره هم پکې ډېر عرصه موضوعات چې کوم تاسو بیان کړو چې کومې تیاریانې دي نو چې زیات نه زیات خلک ځان ته د هغوی پام راوګرځي. او خبره دوسته خو یو شی مختلفه وي ډي ان سي نه مختلفه وي او دا تاسو دا یو ورکوټ ته ګوري صدر ټرمپ که تاسو وګورئ دغه ژوند وګورئ نو هغه بنیادي توګه باندې یو کاروباري شخصیت دی او سره یو ټي وي ډایرکټر هم دی ټي وي پروډوسر هم دی او ټي وي شوز هم کړی دي کلونو پرې کړی ډېر کامیاب شو دا ولا او هغه نه پاس بیا دا هم ځین کې اوساتې چې هغه چې کومه طریقې سره هغه برای راست په دې کې ډېر برخه اقلی د ار ان سي چې کوم تیارې دی په دې کې نو هغه چې کوم تاسو وګورئ چې کله ډي ان سي کېدل نو هغه ناول پورا پروګرام راغلی چې څوک به خبرې کوي کم ورځ به خبرې کوي کم ثړې به تقریر کوي مونږه دلته کې اوس پورې صرف دا معلوم دي چې اول ورځ به الیکشن کېږي دویم ورځ به چې کوم میلانیا ټرمپ چې کوم د ټرمپ ښځه ده هغه به تقریر کوي دریم ورځ به مایک پینس چې کوم د امریکای مرستیال صدر دی هغه به تقریر کوي او بیا اخري ورځ ظاهري هغه د ټرمپ په تقریر کوي خو چې کوم نور خلک دي د هغو ذکر نشته دي او هغه تاسو ار ان سي په ویب سټ هم لاړ شئ نو پرون ماښام پرې هو د هیڅ نوم نو او چې کوم د ریپبلیکن مشران دي هغه میډیا ته اوس پر چې کوم خبرونه راغلي دي هغه مطابق هغه وایي چې موږ روزانه یو سرپرایز ورکو یعنی خلکو ته به سه حیرانتیا روزانه ورکو ولې چې چونکه نامې نه دي خودل شوی چې څوک به کوم ورځ تقریر کوي نو دا به هر چا د پاره بیا لکه خلک ګوري خامخا به ګور چې نومونه پته نشته نن نو خبرې کوي نو هغه د وجه نه خلکو توجه به مرته زیات وي نو بهشک چې دا به یو منفردم وي انټرنیټي لاره باندې به ډیر زیات وي شخصي به کم وي خو ما تخکاری دا چې دا به بهشک چې دا ډي ان سي نه ما تخکاری چې دا به کافي مختلف کنونشن وي او ټول څه غیر راولي. زموږ د پودکاسټ وخت هم وس ختميږي خټک سي بیا به بلې هفته لا بیا به ریپبلیکنز کنونشن هم شوی نو یو ښه پوزیشن کې به وي چې د دوانو کنونشن یو جایزه هم واخلو بیا نه چې څه پکې وشو څه پاتې شو چا څه وي چا څه نه وي نو بیا به راځو بلې هفته لا یو بل موضوع سره زه به غواړم چې وس اجازه ته غواړو د خپل اوریدونکو کتونکو نه تاسو هم ډیره مننه او ګرانو کتونکو اوریدونکو د ډیو پودکاسټ نه زه سمینا احسن او ما سره ملمو د نیویارک نه د ډیو سرنکار جهانگیر خټک صاحب تاسو نه اجازه غواړو الله پامان.